فابتغوا پس ولټوئ تاسو عند الله د الله تعالی سره الرزق هر قسم رزق. الرزق الف لام معرفه راوړله د پاره د تکمیل د کمال چې څومره شیونه د رزق دی دغه ټول د الله تعالی نه وغواړه. او دی آیت باندې مقدمه د ابن خلدون چې کوم مشهور تاریخ دان تیر شوی دی هغه فرمایي چې فبتغوا کی اشاره د خبرې طرف ته چې رزق د پاره کوشش پکار دی. لابد فی الرزق من سعی و عمل، د رزق د تلاش د پاره کوشش او مهنت پکار دی. شریعت د دینه خلاف نه دی خو پکار دا چې شرعي حقوق او د احکاماتو په دې کې لحاظ وساتل شي او پاغي کې د مانځه او پاغي کې د نورو فرضي حکمونه د شریعت د طرف نه لازم شوي داغي خیال وساتل شي بیا جایز ده. فبتغوا نو ولټوئ تاسو عند الله د الله تعالی سره الرزق رزق. ګوره عند الله ویلې د الله تعالی سره رزق ولټوئ. یو خود دا فائدہ معلومه شوله چې رزق د پاره کوشش پکار دی. اسینه هغه اردو کې وی ہاتھ په ہاتھ رکھ کر انتظار میں بیٹھ جائے دسی بنی چې په لاس باندې لاس کې دی او ته چیرې الله تعالی به راکړي. ټیک ده الله تعالی خو خالق دی خو دنیا دار الاسباب دی په دې کې به ته جنینو اسباب استعماله د څه تلاش کولو د پاره به اسباب استعماله او دا د توکل نه خلاف نه دي. خودلته یو ټکی ویلو عند الله، عند معنا د الله تعالی سره، عند الله د الله تعالی سره. په دې کې د خبره طرف ته اشاره ده چې ځان نه به قارون نه جوړي چې کلاس لدی سرال او دا جنینو کوشش دا خبره به کې چیرې دا چې کم څه زما سدي نو دا زما د علم نتیجه ده. لکه څنګه چې هغه ویلو انما اوتیته علی علم عندي، دا خو زما د پوی او زما د هنر او زما د تجربې چې دینو نتیجه ده چې ماته دا رزق راکړی شو. الله تعالی فرمایي فبتغوا عند الله رزق، د الله تعالی سره ولټوه. مطلب دا شو اسباب ته برابر کا، دکان ته جوړ کا او دغه رنګي تجارت ته شروع کا، خو نیت او عقیده او یقین به دی پدی چې کار د هر چا چلون کې چې دینو د الله تعالی دی. ځنې خلک چې هغه د دې خبرې د کمزورۍ د وجنه چې الله تعالی هر چاله رازق دی هغه کله کله د خپل دکان خواته چې کم ورایټي او کم سامان هغه په دکان کې لګولې دی د دغه ورایټي والا بل دکاندار د خپل ځان خواته چې دینو دا بد ګڼي. حالانکه د سینه د پکار تم یو سبب چې دینو اختیار کا د رزق د ګټلو، بلم سبب اختیار کړی دی ستا حصہ ده ستا رزق دی هغه به ستا خولې له راځي. او د بل چاغه که ته ډېر بوډونه ولګې او که ډېر چې دی نو د ځان نه دوکانونه لرې کې خو پردی رزق ستا خواله نه راځي، هغه به بل ځای ته ځي چې چاله الله تعالی لیکلی دی. او دا مه وایه چې که زه په کاروبار کې معمولی سستی وکمه نو زما حصه به بل چاله لاړه شي، نه بل چاله نه ځي. یا ته دا وی چېره کما د مانزه د پاره دکان بند نکو نو زما د حصې چې کوم ګاګ دی هغه به بل چاله لاړ شي. دا خو د کاروبارینو چې دی نو سوچونه داسې جوړ شي نو د هغې د وجې نه د هغه ګاګ هغه هم په دې باندې پوه شي چېرې دا سړی بې لمانځه دی بس د مانځه په ټیم کې دله راځي. ورنه چې کم کس خپل ګاګ په دې باندې عادت کړي چېرې زه به د پلانکي ټیم نه واله پلانکي ټیمه پورې په دکان کې نه یم نو هغه د ده د وجې نه هغه ګاګ هم ځي مانځله او یره دا سړی چې دی نو مانځله ځي نو راشه د مانځه په ټیم کې د خواله مور نو ستا رزق هغه به ستا خواله راځي. حدیث کې راځي وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، هیڅ یو نفس دا به دغه وخته پورې نمري څو پورې چې هغه خپل رزق پوره کړی نه. نو فابتغوا عند الله رزقا د افغانستان د خلکو په باره کې مې اورېدلي والله والا وایي زمونږ د دې علاقو پښتانه خو د خپل دکان خواته بل دکان د سره پیژني پرېږدي نه او که وس یې نه رسي نو دومره خو کوي چې را کینوسه شروع کوي. وایي کابلینو دا دغه دی دا عادت دی چې هغه یو ځای کې دکان د یو شي جوړ کړي نو نور ملګري هم راولي وایي تم دلته دا دکان جوړ کړه او دغه شی پکې کېده نو دغه مارکیټ په دغه ورایټۍ باندې ست مشهور شي. بیا خلک وایي یاره
پښتون آباد مارکیټ ته ځو هلته چې دی نو په کباړ کې بوټان میلاویږي ارزان میلاوي نو هغه ولې ځکه چې هغه ټول هلته دکانونه به جوړ کړي نو هغه ځای په دغه نوم باندې مشهور شي د مازدیګر کې تاسو کله د اسمان طرف ته ګورئ دا مرغۍ داسې رواني دې طرف ته او سار کې دې طرف ته رواني حدیث مبارک کې راځي لو انکم تتوکلون علی الله حق التوکل لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا که چېرته تاسو په الله تعالی باندې حق توکل کولی یعنی د توکل هغه حق تاسو ادا کولی لکه څنګه چې مرغۍ په الله تعالی باندې هغه توکل کوي نو الله تعالی بس تاسو د رزق بندوبست داسې کولی لکه څنګه چې د مرغو دپاره د رزق بندوبست کوي چې هغه مرغۍ د سحر د خپلو جالو نه راوالوځي خېټې خالي او ماښام ته چې ځي نو ټولو چې دی نو ججورې ډکي ولې ځکه چې بس هغو اعتماد کړی بس وزم به خو دا خبره پکې ده چې سبب به استعمالی ور هسې نه چې اسباب پرېږدي او بیا وایي چېرې څه نشته فابتغوا پس ولټوئ تاسو عند الله د الله تعالی سره الرزق رزق وعبدوه او بندگی وکئ د هغه چې رزق دله درکوي هر قسمه نو بیا بندگی هم خاص د هغه وکړه وشکرو له او شکریه ادا کوي د هغه الله تعالی جنید بغدادي سے فرمایي چې د عبادت شکریه دا ده الله ترى معه شریکا فی نعمه چې د الله تعالی سره د الله په نعمتونو کې څوک شریک مقرر نه کی او دغه نعمتونه خاص د الله تعالی دپاره کی شاه عبدالقادر صاحب فرمای وشکرو له یو خوش شیخ عبدالقادر جیلانی دی هغه نه شاه عبدالقادر محدث دهلوي دا اوس تیر شوی دی تقریبا لکه 200 کاله به کی وشکرو له او اسکا حق مانو دای مطلب د اسکا حق مانو د دې الله تعالی حق په ځان ومنه او بندگی د بل چا مکوه الیه خاص دغه الله تعالی ته ترجعون واپس بکړه شي تاسو